साउथ अफ्रीका به مقابله پاکستان لومړنی ټیسټ ساوث افریقا ته د ګټلو چانس یو شوی دی ځکه پاکستان په سیکنډ اننګز کې په 167 رنونو باندې د پاکستان ټوټل ټیم اوټ شوی دی چې په سیکنډ اننګز کې منم پچ لک سخت شو ټرن پکې ډیر زیات شو خو ساوث افریقا لا د سلورم ورځې لوبې د پاره ساوث افریقا لا صرف 226 رنونه پکار دي 226 رنونه چې ساوث افریقا وکړي نو دا میچ په ساوث افریقا وګټي ورکچره پاکستان د ساوث افریقا اته وکټي واغشتلې نو پاکستان به دا میچ وګټي ځکه پاکستان الریډي دوه ساوث افریقا کلاډیان اوټ کړي دي او دا وخت د ساوث افریقا سکور چې کم دی 51 رنونه دي په 51 باندې دوه کلاډیان د ساوث افریقا الریډي اوټ دي ساوث افریقا ته میچ ګټلو د پاره مزید 226 رنز پکار دي سکور کارت په لږه تاسو الریډي په سکرین باندې ښکاري نو باندې اننګز د پاکستان بر اثر نه ګوري پاکستان فرست اننګز 378 باندې د پاکستان ټوټل ټیم اوټ شو چې ورپسې ساوث افریقا په 269 رنزونو باندې ټوټل ټیم اوټ شوی تقریبا 111 پر رنزونه 109 رنزونه پاکستان ته په لیډ کې پاتې شو او ورپسې پاکستان 167 نور وکړ 167 پلس 109 سونه شو دا شو 278 رنزونه 276 رنزونه ساوث افریقا لګټله 276 رنز پکار دي جی نو 276 رنزونه چې سکول پسې د ساوث افریقا الریډي په 51 رنزونو باندې دوه کلاډیان اوټ دي او 22 اورونه واخلي دي سلورمي او پنځمي ورځې لوبه مکمل پاتره مطلب سلور ورځو کې برا ټیسټ میچ چې کم دی فیصله شي کله پاکستان په سیکنډ اننګز باندې مون خبرو کو نو عبد الله شفیق په 41 اوټ شوی امام الحق په 0 شان مسعود په 7 بابر اعظم په 42 رنونو سعود شکیل په 38 رضوان 14 سلمان آغا 4 شاهین 0 نعمان علی 11 ساجد 1 اور حسن علی په 0 نټ اوټ پاتې شوی دی خار باډا ګورا ساوث افریقا 46 اورونه کړي پاکستان ته ټول صرف سلور بادران استعمال کړي دي رباډا د سور 33 یو وکټ اشتری دا هارمر سلور وکټ اشتری دی 51 رنز ور کړی دي او سنوران چې کوم دا هم سپینر بالر د چې د 17 اوور کې 57 رنز ور کړی دي او 15 وکټ اشتری دي مطلب پچ چې کوم دا ټوټلی د سپینر د پاره جوړ دی او ټرن پکې ډیر زیات تقریبا پرون چې کوم نن د درې مر وځلوبي باندې 6 ډیګري ټرن شوی دی په پچ باندې 6 ډیګري ټرن چې کوم دی دا ډیر غټ ټرن دی 6 ډیګري سوینګ شوی دی مطلب بال چې ټپکه خوري نو 6 ډیګري انګل کې دی تاویږي او پچ سونه زړیږي دومره په سوینګ سی واشه په ډومبای ورځ پچ کې 3 ډیګري وو په دویمه 4 او پرون په درېم ورځ باندې نن په درېم ورځ باندې 6 ډیګري سوینګ شوی د ساوث افریقا بالنګ کې نو نن ایکسپیکټډ د چې سپین سبار وځه سلورم ورځ لوبي باندې ایکسپیکټډ د چې سپین پکې نور هم سی واشي او سپین چې څومره سی واشي دومره بیټسمنان چې کم دي ډیفیکلټیز فیس کوي خراغه پاکستان ټوټل ټیم په 167 رنونو اوټ شو چې ورپسې بیا د ساوث افریقا بیټینګ هم شروع شوه د سیکنډ اننګز ساوث افریقا 51 کړی دي او 226 رنونه ولا غټه مزید پکار دي خا ریکلټن پکریز باندې ولار د 29 رنونه جوړ کړی دي مارکرم چې کم دي کپتان دی او ډینجر بیټسمن د په 3 رنونو باندې اوټ شوی نو مانلی د وکټ اشتلی د ملډر چې کم دی د وکټ هم نو مانلی اشتلی مطلب هغه د ساوث افریقا دوه کلاډیان اوټ دي چې هغه هم سپینر اوټ کړی دي ملډر په 0 اوټ شوی دی او ټونی ډیزورزی چې کم دی د ساوث افریقا یو ښه بیټسمن دی چې په ډومنی اننګز کې هم د سلیزه واخلې ده په 44 بالو 14 رنونو باندې دی هم پکریس موجود دی نو سبب شروعات چې کم دی ریکلټن او ټونی ډیزورزی کوي اور بیا ورپسې قطر ساوث افریقا خط تکړه بیټینګ دی سټاپس دی ډیوالډ بریویس ته کایل ویرین دی سنوران متوسامی پینل سبریان کسیګو رباډا سیمن هارمر دا ساوث افریقا بیټینګ لاین اپ ته خو سټاپ ک تاسو ګورئ دا هم ټي 20 سپیشلیسټ ته ډیوالډ بریویس دا هم یو خو کې لري د خو په ټي 20 کې په ټیسټ کې څنګه بیټینګ کوي دا به سبب پته لګي او دا وخت پکریز باندې چې کم دوه کې لړیان موجود دي ریکلټن او ټونی ډیزورزی نو دا هم خو کې لړیان دي مطلب پاکستان ته اوس میچ چې کم دی 50-50 دا نه چې پاکستان به بایلی پاکستان لا پکار دي چې وکټس واخلي او ساوث افریقا لا پکار دي چې 226 رنونو کی نو 226 رنونه او پاکستان ته اته وکټي ګورو بچ څوک میچ ګټي د میچ نه پس په ډیټیل سره خبره کو نا مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام